أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑے لوی شان ورکڑے دے اوڑے لوی عزت ورکڑے دے. پیغمبران ٹول دا اللہ مقدس بندگان دے او اللہ دا دے ٹول امتو دا انسانیت دا پیریان و انسان و دوارو دا ہدایت دا پار لے گلی دے او دا ہر پیغمبر نا اللہ دیر کار آشتے دے. پیغمبر نا پا زانی نا پا مالی او چه اللہ و تکم حکم ورکڑی اگا حکم قوم ترسائی بس دا اللہ دا حکم تابیداری کے او بغیر دا سلالتنا قل ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین ویدتا سونا پیسے نا قوارا پیسے او اجر عرص چی دی دادا ما پا اللہ دی تاسو نسل قوارا. ہر پیغمبر دیتا ندی کتلی چنور دی او کسور دی یخ دا که گرمی دا سخت دا او که نرم دا چه اللہ و تکم حکم کردے دے دا غی تابیداری کردے دا او دا امت رحنمائی کردے دے دا چالک قوم تابع شبی دے رچا دے. پدے پیغمبرانو کی خدا پاک بیا بعضو لپا بعضو کی درجے مقرر کردے پا پرشتوں کی اشتا پا انسانانو کی اشتا ورفع بعضهم فوق بعض درجات. نو پٹولو انبیاء پیغمبرانو کے دلوڑ درجے پیغمبر زمون محمد مصطفیٰ دے صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین. فخپل حضور پاک فرمائی انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. دا طول آدم دا اولاد سرداریم سردار مشر تاوی مشر تا خلق پا ہر سخت کار کی رجوع کئی ورزی و دا قیامت پرد بدا طول مال رازی. الانبیاء آدم فمن سواہ تحت لوائی یوم القیامت. او حضور پاک فرمائی آدم علیہ السلام نتر عیسیٰ علیہ السلام پورے چه سمر پیغمبران دی طول بدما دا جنڈی لاندی دا قیامت پرد ولالا. نو دا پیغمبر عزت دا زمون دا امت او زمون دا خلق عزت او قدر دے. یہ دمرا عظیم پیغمبر خدا پاک مونگ لنا کردے او بیا دا دی حضور پاک پا برکت باندے خدا پاک دیر و خلق تا ہدایت ور نصیب کردے. دا مکی اغا خلق چی اغا دا جہالت نا ڈک زمارو قسم دے کتاسو دا غوی حالات پوری دل توبے بو بس مردار بے خوردی مردار ڈاکے بے کول غلاگانے بے کول ڈاکے غلاگانے دے کام خپلو میندو سرے نکاگانے کڑے سکا میندو سر میرا نیم نا سکا میندو سر خپلو خویندو سرے ودونا کڑے او پا قورون بے جنڈے لگولے پا بخاری شریف کے حدیث تے او پا ابو داود شریف کے مشتا پا قورون جنڈے لگولے دا بردے نخوا چی دے کور تا سو کم رادی نو خپل خواہش پورا کولش بدملی با پاکی کہنا او گن کسان با پا یو کور ورل نو یوی زنانا سر بے بدملو نو بیا چه بے معشوم پیدا شو نو طولو پسے بے سوال جواب لے گا ابی رو مختل نو چه پچا بے گوتا کی خود وی تاسو تا پتر چه تاسو ما سر سکڑی دی دا بچے اس دا ما ستاسو نا پیدا دی وی پلان کی دا ستانا دی خواہ بس دا غن بے نصبم شو دا غن بے میراسم او کل بے دمر بے شرمی کولا چه دا بار نا بے جادوگر راوستا دا علم قیافے والا دا دے لاسو دا خپو دا دے نخو نا پتہ لگئی
نو چې څومره خلقو به د ښځې سره زنا او بدعملي کړې وه بیا ټول راوغوښتل چا به انکار نه شو کولی دی قومي مسله وه نو هغه کس به یې راوغوښته د دې ماشوم خپو لاسونو ته به یې مکتل او د هغه زناکارو لاسونو خپو ته به یې مکتل نو چې چا سره به یې کرښې برابر وي دا ستا بچی شو دا حل په زنا به یې فخر کړو او د ډېرې بې غیرتۍ یو بل درته ووایم خپله ښځه به یو سړي له لېږله یو خان لا یو نواب لا یو د ښه نسب خاوند له به یې ښځه ولېږله وی ته ورسره میلو شه چې به ورسره میلو شو دی به دې ښځې ته بیا نه نږدې کېده دا څه دپاره دې دپاره چې زما په دې قوم کې او زما په نسب کې د هغې خان بابا نسل پیدا شي دا څومره بېخوندي ده لکه نن چې خلک څاروي لیږي یو ښه غوی له یا یو ښه چیلي له چې یاره ښه نسل پیدا شي دقسې به یې ښځې ښه نسل له پردو سړو له لېږلې وی دا په دې به یې فخر بربنډ به ګرځېدل بربنډ لوس بربنډ او د سماطي لو چې تلل دوه کسه به یو ځای روان شو د دې ځای نه به اندامونه ښکاره شو هلته به تلل اللہ پاک مبارک پیغمبر راولېږه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دغه ټول ګندونه خدای د هغه په ذریعه ختم کړل او د هغې خلکو نه الله هغه پاکیزه قوم جوړ کړه مقدس قوم پاک قوم چاته چې صحابه کرام ویلي کېږي چې تر قیامته پورې به د هغوی مثال څوک پیدا نه کړي غلاګانې بند ډاکې بند مور خور خو سکه چې ډېرې ښځې حرامې شوې چې مامي ته ته به نه نږدې کېږي څه ورته ویلي کېږي خواښې ته به نه نږدې کېږي نوسۍ در باندې حرامه ده دا حرام دا حرام رویرا خورزه دا حرام دا حرام حتی که چې کم هلک او کمې جینۍ د یو ښځې پیوس کل دام حرام مردارې به نه خورې مردارې به یې خوړلی زنا سخت جرم سخت پابندی که څوک هلک او جینۍ واده شوي وي او دا کار یې وکړه سنګساروی به او که څوک واده شوي نه بې وادي نو سل دورې به وي په چا به الزام بلکل نه لګوي تهمت د زنا او که چا په چا د زنا تهمت ولګو اتیا دورې به وي خدای پاک معاشرت داسې پاکه کړه قسم په خدای داسې خلق ته جوړ شو د رسول الله مبارک د برکت نه چې مقدس او پاک او خشته او رښتونی او امانتګر او صالح شخصیت د خدای پاک جوړ کړل چې هغې ته صحابه کرام ویل کېږي د هغې نه پس د هغوی شاګردان ورپسې د تر زمونږه پورې دا مونږ چې نن ښکلي ایمان لرو یو الله منو قسم په خدای دا د عالمانو برکت دی هغوی نه پس مخکې د هغوی د استادانو زه د صحابه او بیا د حضور پاک مبارک او دا زمونږ ښکلی اخلاق او دا مونږ چې لور خور مور کې تمیز کولی شو او ښځه وغیره کې دا ټول د پیغمبر علیه السلام برکت دی خدای چې مونږ به په کم طرف سر دلته خو چې کومه غونډۍ لټۍ نو بوتان پکې راوځي زاړه چې څومره نوه کنډرات دي او کم یو لټۍ نو بوتان پکې راوځي پته ولګېدله چې په دې علاقه د بوت پرستۍ یو دور تېر شوی او ګوتم بدھ بوتان پکې راوځي د ګوتم بدھ یو دور تېر شوی نو که د حضور پاک تعلیمات نه وي را رسېدلي مونږ ته نو نن به مونږ هم په کورونو کې بوتان پراته وو هغې ته به هم رام رام کوو یا به هم ګوتم بدھ ته سجدې کولې نو زمونږ د ایمان زمونږ دین زمونږ شریعت دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت او مونږ له ډېرې دعاګانې ګورې غوښتې دي لږې نه ډېرې زیاتې دعاګانې مونږ له غوښتې دي پیغمبر مبارک امت ته ډېر زیات سوالونه کړي دي او بیا بالخصوص زمونږ د خلقو حضور پاک ارمان کړی دی یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل لوددت انی لو رأیت ارمان که ما خپل رونه ولیدلې ارمان که مې رونه ولیدلې صحابه ورته وایي موږ ستا رونه نه یو د الله رسوله وینا انتم اصحابي تاسو مې ملګري یې
رونه مې هغه خلک دي چې زما نه وروسته به راځي زه به یې لیدلی نیم او نالیدلې به په میمان راوړي او ما به منې صحابو ته ملګري ویلي دي او مونږ ته رونه ویلي دي رونه نو بیا چې صحابو تپوس وکړو وی د الله رسوله دی به د قیامت پر ورځ څنګه پیژنې وی دی به د اودس د اندامونو نه پیژنم د اودس د اندامونو نه به رڼاګانې خیږي د قیامت پر ورځ څوک چې اودس کوي په کوم اندام اوبه اچوي د هغې اندام نه به د قیامت پر ورځ رڼا خي هم غر محجلون یا محجلین من آثار الوضو د اودس د اندامونو رڼا به خیږي نو زما وروڼو په موږ د حضور پاک ډېر لوی احسان دی ډېر لوی کرم دی د پیغمبر مبارک چې زموږ دا دین هر څه د هغې د برکت دی نو اوس به موږ څه کوو یو به د هغې د سنتو تابعداري کوو اتباع سنت باندې به راته یو جمعه بیان وکړم انشاءالله خو دیم یو پوټینې غوندې عمل درته نن ښیم هغه عمل به کوو انشاءالله په هغې کې زموږ ډېر لوی خیر دی ادا چې موږ به درود شریف په حضور پاک وایو او رب العالمین په خپله په قرآن شریف کې فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی الله م پې درود وایي او د الله فرشتې م پې درود وایي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما ای مؤمنانو تاسو هم په دې پیغمبر درود وایئ او چې کله ور مخامخ شئ نو سلام هم ووایئ یعنی الله خپله پې درود وایي او دا په الله فرشتې په خپله پې درود شریف وایي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر پریشان او غمجن ناست حضور پاک مبارک د جبریل علیه السلام راغی وی دا یو فرشته په لومبي ځل د اسمان نه راکوزه شوه مخکې نه ده راغلې او د الله نه اجازت وغوښت چې الله ما له اجازت راکړه ځم په نبي علیه السلام سلام اچو نو الله ولې اجازت ورکړو دا فرشته په لومبي ځل راغلی په تا سلام اچوي نو چې هغې فرشتې په حضور پاک سلام واچو نو فرشته ورته څه کوي وی الله پاک ما ته ووایي چې ته دې پیغمبر ته ووایه چې څوک لس ځل چې څوک یو ځل په تا درود شریف ووایي لس ګناهونه به خدای معاف کړي لس نیکۍ به وله خدای ولیکي لس به وله خدای درجې اوچتې کړي وی الله فرمایي چې ته د نه تپوس وکړه چې ارضي ته اوس خوشحاله نو حضور پاک او فرمایل او اوس خوشحاله شو یو ځل چې تا اللهم صل علی محمد ټکې ووایي یو ځل بس لس نیکۍ لس رحمتونه خو درته راغلل او لس ګناهونه دې ورجېدل لس نیکۍ لس رحمته لس ګناهونه دې رجېدل کېږي لس مرتبې دې بلندېږي د درود شریف ډېر لوی برکات کیسه زمونږ د دې درود شریف یو کتاب یو عالم لیکلی دی دلایل الخیرات په هغې کې د هرې ورځې ځان له درود شریف لیکلی دی دا سفیان صاحبان یې وایي مستقل نو هغه د هغه درود شریف د کتاب متعلق لیکلی دی چې دا کتاب مې په درود شریف ولې ولیکه و یو ځل په لاره باندې روان وم یو ځنګل کې یو شاړه ځمکه او ډېر زیات تږی شو وی مخامخ مې وکتل یو کوی دی وی هغه کوی له ورغله وی کوی کې برقه نشته یا خدای او زه څوک یم د تندې مرم ګرمي ده اوبه شته په کوی کې لاندې برقه نشته وی یو جینۍ وه ګډې چیلۍ سرولې ماشومه جینۍ وه وی ما لراله ما ته کاکاجي ولې مې چې بچې تږی یم وی چې دې کوی کې اوبه شته که نه ما ورته وخندل چې بچې اوبه خو ما ته هم ښکاري اوبه په سر وباسم وی ما ته وي د لره وباسم ما ویم ما لکې سوچ وکړه چې د دې سره به یا برقۍ ګډې چیلۍ سرۍ خامخا به څه لوښې ورسرۍ نو ما له به اوبه راوباسي وی هغه ماشومه جینۍ راله او د کوی په غاړه باندې ودرېده او څټکې وې او چوپ یې کړې او چې چوپ یې کړې نو اوبه ورو راختې راختې د کوی سر له راورسېدې وی ډک شو
وی ما ته اسکا بابا جی کاکا جی وی اوبه مې وسکلې وی چې مې وسکلې وی بیا یې څه ټکي وی چوفې کړې اوبه بیا واپس لاړې ویخله ما جینې کلکه د مټه ونیوه مې بچي پیری که انسان لورې وی نه زه خو د انسان لورې م پیری خو نه دا دې څه چلو یو ټکي سره اوبه سر ته راغلې او بیا واپس ویخله وی ما ته چې بابا جی دا جادوګر نه هیڅ جادو نشته دا څه وی دا خو یو مولوي صاحب تقریر کو نو هغه وی چې کم کار دې نه کېږي د روس شریف وایه نو خدای به کوي او چې کم دې څه حاجت او نه پوره کېږي نو د روس شریف وایه نو الله به دې حاجت پوره کړي نو چې زما څه حاجت یې زه د روس شریف نو خدای پاک حاجت پوره کوي نن مې دغه حاجت او اوبو ته ستا دپاره حاجت شو نو د روس شریف مې ووې اوبه د کوي سر ته راغلی چې حاجت پوره شو بیا مې د روس شریف ووې اوبه واپس خپل ځای له لاړه اوس دا مضبوط ایمان او کلک یقین ګورې لري دا روحاني اسباب چې څومره کنه دا مضبوط عقیده لري چې کلک یقین دی اخو ماشومه وه بس هغې ته خو داسې ښکارېدل لکه چې څوک چاله ډاکټر ګولۍ ورکړي چې دا ګولۍ وخوره دې سره به د وجود نه خوله لاړه شي او وخورې او خوله ترې لاړه شي د هغې پوره یقین بس عمل پرې کوه د روس شریف خو داسې کوي مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکي یو سړی پلار او زوی حج ته روان و یو عمرې له یا حج زه پکې تېري وځم نو پلاره په سفر باندې روان وي نو د دې هلک دا پلار ناجوړه شو چې ناجوړه شو نو قافله ورته نه شو ایسارېدی قافله ترې لاړه او ده ته یې وی چې بس ته دې پلار ته کښېنه اوس دې تلي نه شي او ته یوازې تللی نه شي نو ته ده ته ایسار شه د ده خدمت وکړه قافله ترې لاړه او دې خپل پلار ته ناستې پلار یې ناجوړ او بیمار و مړ شو څنګه پلار مړ شو د پې څادر د پاسه واچو او ډېر دړمن او غمجن چې خدای پاکه پلار مې مړ شو دا خو د سفر زندګي ده او سفر دې سره به څه دلته خو زما څوک شته هم نه دشت او بیابان هم دی نو ده په هغه پلار څادر واچو چې نږدې کم کلی و هلته لاړ او هلته خلقو ته اعلان وکړه چې خدای مو بخښه زه مسافر یم زه او پلار مې قافله کې تلو او پلار راته مړ شوی مهرباني وکړئ راشئ زما پلار ما سره ښخ کې چې جنازه م پې وکړې او دفن یې وکړې خلک ښه خلک وی ضروري کوم ځای دی پلانکي ځای کې ځه مونږ چارې بیلچې کفن درړو فکر مه کوه ترې پلار راځه مونږ درځو دی راغی او چې څنګه دی پلار ته کېناست پلار خامخا بنده ته خوږي جړا والا ورغلی و نو دا پلار د مخ نه هغه څادر لرکه پلار ته ګوري نو چې څادر یې لرکه او پلار ته یې وکتل د پلار مخ یې د خر ګرځېدلی مخ یې بدل شوی مسخ خدای پاک د حضور پاک د امت نه د پیغمبر علیه السلام په برکت او په دعا ختمه کړې ده خدا سے یو کس دین باندې کېږي په امت من حیث الامت به نه کېږي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده چې څنګه مخ د خر شوی دی د فوراً په څادر د پاسه اچولی دی او په د دومره هیبت راغی چې دی بېهوشه شوی دی چې دی بېهوشه شو پرېوته یا خدای پاکه دا څه شو اوس په خوب کې دی ویني په دې بېهوشه کې چې دی وده دی په دې کې دی ویني چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او ګڼ شمېر ملګري دي ورسره حضور پاک مبارک دې سړي ته وایي ملګري ولې پریشانه وی دا الله رسوله پریشانه په دې چې مونږ روان وو حج ته یو عمرې نه او پلار مې دلته راته مړ شو دغسې دې خلکو له لاړم چې راشه زما پلار را سره ښخ کې زما د پلار مخ بدل شوی وی زه دې له راغلی خدای دې له رسول کم دې پلار دی اوس دې خوب کې هم دا دی وی مخې کولاو کا څادر مې لرې کړ وی رسول الله مبارک خپل مبارک لاس د هغه په مخ راښ کړ چې ریخ کړ د پلار مخ مې ټیک شو او د مخ کې نه ښکلې شو نورم خشته شو مخې دلنده شو ډېر زیات خوشحاله شوم رسول الله مبارک ته ویم د الله رسوله تا خو ما سره ډېر احسان
ځکه چې دا خلک اوس راځي جنازه پې کوي دا خلک به څه وایي چې دا متاخر له راوستو که انسان له دې راوستو تا ته څه پته ولګېده چې ته راغلې واوره وی ستا د پلار به روزانه په ما درود شریف وی او فرشتو به هغه درود شریف ما له را رسول او دا ګورې حدیث کې راځي ښه من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا ابلغته حضور پاک فرمایي چې چا زما د قبر په خوا کې په ما درود شریف وی دې ډایرک په خپله اورم او چې څوک د لرې ځای نه وی نو هغه ما ته را رسولی شي فرشتې را رسوي او بل حدیث کې راځي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام دا الله فرشتې په دې مخ د ځمکه ګرځي او چې څوک په ما سلام وی نو هغه فرشتې ما له را رسوي او بیا څنګه یې ور رسوي فرشتہ لاړه شي ورته وی فلان کی د فلان کی زوی نن پتا دومره درود شریف ویلی فلان کی د فلان کی زوی نن پتا دومره درود شریف ویلی باقاعده فرشتي وته د پیغمبر مبارک هغه درود شریف رسي اسرون تاسو یو خبر د درود شریف فضیلت خو په خپل ځای لري او ځکه اکثر طالبانو ته دا یو خبره کوم تاسو ته ویم زم د درود شریف د برکت نستانم د پیغمبر مبارک خوا کې روزانه غشتل کېږي ستا د پلار نوم غشتل کېږي تا چې درود شریف کوی نو فرشته یو سر پیغمبر مبارک ته سوی وی پلان کی د تورنګزو د کلی د پلان کی زوی نن پتا دومره درود شریف ویلی نو رښتیا وایي چې پیغمبر مبارک ته دا پیش چې نه به خوشحالېږي او که به نه خوشحالېږي او تعالی به دعا کوي او که به نه کوي نو غټه فایده د درود شریف دا ثوابونه خو په خپل ځای دي هغه نیکي خو د درود شریف غټه فایده د ټولو نه مضبوطه فایده دا ده چې د درود شریف د برکت نه به ستا او ستا د پلار نوم روزانه د حضور پاک مخکې اخیستلی کېږي نو ستا د پلار درود شریف به روزانه را رسېدل وی نن هغه فرشتې د نورو خلقو رو رسول او ستا د پلار پکې رانله وی ما دې تپوس وکړو چې د فلانکي علاقې یو سړی و اخوري ګولر روزانه په هر ټیم کې ما درود به یو را رسېږي نن خو د هغه درود رو نه رسېده وی فرشته وی چې خو مړ شوی دی او تا ته محتاجه دی وی مې چې ما ته څنګه محتاجه دی وی د هغه شکل بدل شوی دی نو یې زه خدای دلته تعالی راوستم چې زه ورسره مدد وکړم امداد ورسره وکړم دې کې ګورې ډېرې عبرت دی زمانو هغه وایي چې دا بېهوشۍ نه راویښ شوم او مې کتل د پلار مخ مې ټیټ شوی او د مخکې نه نور هم خشته و د زمانو درود شریف ډېر ډېر برکات دي خلق د دې ځای نه دي لاړ شي په مسجد نبوي مبارک کې منځو کې حج ته لاړ شي د بیت الله مسجد نبوي مبارک ته لاړ شي ته منځو کې او بیا ورشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ودرېږي او په حضور پاک درود او سلام ډېر خوند کوي ډېر وګورې داسې بدقسمته پکې شته دی دا ګورې په جومات کې ناست یم دروغ درته نه وایم او دروغ ګناه هم ده یو سړي نه مې تپوس وکړو هلته تلې عمرې له تلې عمرې نه د تلو ورځې وه او په پیغمبر علیه السلام درود شریف سلام له نو تلې هلکه ته مسجد نبوي ته مانځله نه تلې وی تلې مونځ مې پکې وکړو نو ته سلام نه نه ورغلې وی نه نه م ورغلې مې ولې وی ډېر لوی رش دی نو وی د خدای سپېره د خدای سپېروس ته دلته کې 1000 روپۍ نیسمه یا لکه زر درویش یم چې ګورم چې په دې رش کې ورپسې را ټوپونه مې وکړو ورپسې نه سپېره دا ستا کار رش دی دومره ورځې یې تېرې کړې ته حضور پاک له سلام له ورنه رلې نو بعضې سپېره پکې داسې هم شته او بعضې نیکبخت پکې داسې هم شته چې هغې سار هم ورځي سلام اچوي ماسپښین هم ورځي سلام اچوي مازدیګر هم ورځي سلام اچوي ماسخوتن هم ورځي په رسول الله مبارک سلام اچوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي چې ما باندې څوک سلام واچي دی اورم نو صحابه دې تپوس کوي وقد بلته الله رسول ستا وجود خو به خوري شوي
تبا زمون سلام څنګه اوري وجود باندې خوري شوی ځکه مړی خو چې قبر کې کېده خوري شي نو حضور پاک او فرمایل ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء الله پزمک حرام کړی دی چې د پیغمبر غوښه بنخوري د پیغمبر وجود بنخوري فنبي الله حي يرزق د خدای پیغمبر په قبر کې جمدې دی روزي وته ملاوي نو التم بیا مخامخ لاړ شي او خلق سلام او درود وای التم ډیر بیا د بینن سما کیږي ځکه قانون داري چې د حضور پاک مخه ته ودرېږي نو ډیر چغې بنوي لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي دا پیغمبر د आवाज نه आवाज نو چته ډیر چغې بنوي ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة ورزق كريم التکدا آیت جنگلی مبارک د پاسه لیکل د پیغمبر علی السلام د ادب او د احترام دا آیاتونه په جنگلی د پاسه لیکل نو التبا خاموش ولانه ودرېګا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله او دا په خپل لکه راول چې پیغمبر مبارک والسلام او کوم دلتا نو دی اوري الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله دا سي د پیغمبر مبارک نور صفاتونه دي کوشش وکاري کې ډېر وخت وانه کې نور مسلمانانو ته تکلیف مونږ رسي او چغه مونږ وای او شورم نه کوي او ډېر خلک الته لګیا دي ویډیو کیمرې ریستی او تصویرونه وباس په تصویرونو پیغمبر ډېر ځات خپکی تصویر ګناه ده زمونږ هم د دنیا خلک وباسي تصویرونه لیکن تصویر ګناه او بعض خلک پکې داسي ابل وزګاړي ته خطه ده یا ولکه یو تصویر د سره وباس میں بچی تصویر گناہ دا وی برکت لو بازر گناہ برکت لگے برکت لو بازر ما وی گناہ دا پکی بچی وی برکت لو بازر طولت علتا کی پا حرم مبارک کی خلق ناسی ویڈیو کیمرو سرا ویڈیو گانے جوڑی ہو یو بلد تصویرون ہو باسی نو دا حضور پاک مبارک دا قبر مبارک سرا خواہ کی تصویر سازی کول او ویڈیو جوڑول دا گناہ دا نانا روادی او التصوف چغه وباسي نه چغه بم نو باسي پډیر اطمینان او په ادب په حضور پاک سلام واچ او بیا چې یو قدم ورمخ کې نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخ ده هغه ته یو څوړه مخ ده نو پاغي به سلام واچي هغه باندې بس صلات نه وي صرف سلام بچي السلام علیک یا ابا بکر یا صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رفیق رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الغار داغه چې کوم صفاتونه دی او چې یو قدم ورمخ کې شي نو بیا یو بل سوره د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مختدا نو پاغه به سلام واچي داغه به صفاتونه بیا خلق لګ مخ کې شي مواجهه شریفه نو قبله ته مخ کې د الله نه سوال کوي د حضور پاک نه سوال نه کوي د اچانه بم سوال نه کې سوال په دې ټولو سيزونو کې موږ د چانه کو الله نه بکو الله ته ودرېږي او قبله ته مخ کې نو د الله نه بس سوال وکړي نو التنیر خلق دې سلام اچي او ډېر خوان کوي هغه ځای کې سلام خدا پاک شرط چې پاغوي سلام اچي نو بیا به سره په دوالو شیخانو په حضرت ابوبکر او په حضرت عمر پاغي به سلام اچي زمونږ د صاحب د مرقات یو واقع لیکلی ده مولا علی قاری لیکلی ده زبرته نه اشعة اللمعات کې شیخ عبدالحق دهلوي رحمت الله علیه لیکلی ده دا د مشکات شریف محشی دی یو سړی هغه به مدینه منورې ته راته او په نبی علیه السلام به سلام اچو ښه او د هندستان یو کال حج لته ده د ابو بکر او د عمر رضی الله عنهما مناقب کې لیکلي تاسو کته شي نو اوسم چې څوک حج د دینو دوستان ولا راغون شي نو هغه حج لته نو یو دوست بل دوست نه تاسو کې تعالی سره مستاسو سوال جواب دی نو یو دوست دی هغه تاسو خراب سره د صحابه پسې به بدر دوی نو هغه لا ورغه چې لکه د حج د زم ستاسو دې سدي پکاري کې دلانو
وی زما خو اسم نه دی پکار نه کزوی ما ته وایي یاره زما یو سوال جواب دی که دا کولی شي بالکل که زما په وس کې وي ستا په وس کې دی ول اول سره وعده وکړه چې دا به پوره کړې چې زما په وس کې ولې به نه پوره کړو وعده وی چې خله حج وکړي او بیا مدینې شریفې ته لاړ شي او په مدینه منوره کې په حضور پاک خپل سلام وایي زما سلام به هم پرې ووایي د بل سلام هم رسول شیخه هلته خلکو ته وایي زمونږ سلامونه ورسوئ نو ډېر شي وي نو خیر داسې ویلې چې الله ته وایه الله ما ته چې د پیغمبر علیه السلام متعلق چا سلام ویلې دی خدایه خلک تا ته معلوم دي بس دی واسطه یم هغه سلام ورته ورسوه او که نومونه درته یاد دي نو ویلې یم چې د پلانکي را طرف نه سلام السلام د پلانکي نه د پلانکي نه نو چې خپل سلام واچوې نو زما سلام هم په حضور پاک مبارک وي نو بیا به ورته دا سوال جواب وکړي چې زما هغه دوست هندوستان د پلانکي کلي وایي چې زما ستا ملاقات ته ډېر زړه کېږي خو تا سره خوا کې دا دوه کسه پراته دي ابوبکر او عمر چې دا ستا دشمنان دي دا ستا دشمنان دي د دوی د وجې دله نه راغله دا مې په سترګو ښه نه لګي مې چې هلکه ظالمه دا دې څه وایي چې نه بس دا مې نه لګي مې چې دا خو زه نشم دا سوال جواب رسول ما ته وایي تا خو ما سره وعده کړې ده دا زما دا سوال جواب ته ورسول وایي چې حج مې وکړو او مدینې شریفې ته لاړم او په مدینه شریفه کې حضور پاک مبارک ته ودرېدم او خپل سلام مې ورساو نو دغه سړي سلام مې په پیغمبر علیه السلام ته ووایي وایي مې چې راشه پښتانه خو وایي چې لکه ستا د چا وجلې نه دی نقل کفر نه باشد دا خو د نقل کو ما وی د الله رسول زما یو دوست دی او پلانکي د پلانکي زوی دی او د هندوستان د پلانکي کلی دی او پتا سلام وایي او د سلام نه پس وایي چې زما ستا ملاقات ته ډېر زړه کېږي چې دله راشم خو د ابوبکر او د عمر د وجې دله نه راځم دا زما هم دشمنان دي او ستا هم دشمنان وی دا مې ووایي وی رالم خپل بلډینګ ته اوده شم سملاستم وی خوب کې خپل کلي وینم چې خپل کلي کې یم او دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او ملګري ورسره دي او دغه دوست مې ولاړ دی وی حضور پاک ما ته وایي په دې خوب کې فرمایي چې دا سړی چې تا ته وایي چې د ابوبکر او عمر د حضور پاک دشمنان دي مې چې او صاحب دا سوال جواب راته ده کړی وی نبی علیه السلام حضرت عمر ته اشاره داسې وکړه په ګوتو په خولې هغه ګونه کې په ګوته اشاره وکړه وی عمر صاحب سره توره د ور مخکې شو او پټسې یې سټو او سټ یې ته خوا غورځو تنه دی خوا پرېوت وی زه د خوب راویښ شم وی ما د خوب دا تعبیر وویسته چې یاره دا سړی خراب سړی دی او حضور پاک په د خپلو ملګرو خفه شو نور د حالاتو نه نیم خبر وی چې د حج نه واپس رالم خلک ټول مبارکۍ له راغله وی دغه اشنا مې رانغله وی چې میلمانه لږ په قلار شو نو زه یې لاړم کلي ته چې زما دا دوست بیمار به چې ما له رانغی کلي لږ بیرته وی چې زه ورغلم دروازه مې وواله ښځې اواز راکړه څوک یم زه پلان کیم د حج نه راغلیم خو زما هغه دوست ما له ملاقات له رانه رالم که ناجوړی چې دې تپوس وکړم وی هغه دروازې ته شو ما په ژړا شو چې هغه خو مړ شوی دی وی ما ورته وی چې کله څه چلو کله مړ شو یاره وی په پلانکي ټیم باندې وصلخانې ته ننوتې باتروم ته متیاز وله راونوته مونږ ورپسې ورډبه خو جواب یې نه راکړه اخر کې دروازه ماته کړه چې دروازه ماته کړه دننه وکته نو په غسلخانه کې چا په توره والو سر ته یو خوا پروت و تنې بل خوا پرته وه خو مونږ ته یې سړی نه دی معلوم چې چا په توره والی وی تا ته دی وی ما ورته چې تا ته دا روز ټیم معلوم دی چې ولې د خاوند د مرګ روز خو خلکو ته معلومه وی قسم دی اقه ټیم و چې کم ټیم ما خوب لیدلی وی ما ورته وی چې وهونکي ما ته معلوم دی وی څوک دی ته حج ته تللی وی ما حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی او د حضور پاک په حکم یې انتصار وانه او مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه یو کتاب دی کشکول علمی کشکول معرفت هغه کې یو واقعه لیکل دته حواله درکوم هغه کې لیکي چې یو سړی په مدینه منوره کې اوسېده ډېر نیک سړی حج لبه ته خو وخت مې تېره
پخوا به خلک لاړل نو مدینه منوره کې به ډېر ټیم تېرو اوس خو هغه وختونه څوک نه تېروي او نه تېرولی شي اوس خو 78 ورځې تېرې مدینې منورې اتر ورځې کې بعضې بدبخته داسې وي چې اکثر منځونه په بلډینګونو کې کوي هلکه چې مدینې منورې باندې خدای در باندې فضل وکړو لاړې نو کمبخته هر مانځله جومات ته ځه د مسجد نبوي مبارک د جومات خو ډېر لوی فضیلت دی یو حدیث کې راځي چې مسجد نبوي مبارک کې د یو منځ په دومره ثواب یې کېږي لکه نورو جوماتونو کې چې د زر منځونه کړي او بل حدیث کې راځي په ابن ماجه کې دی اگر چې هغې کې یو راوي د ابوالخطاب دمشقي لږ کمزوری دی هغې کې داسې دی چې که یو مونځ دی په مدینه منوره کې وکړه دومره ثواب یې کېږي لکه د نورو جوماتونو کې چې د 50,000 منځونه کړي زموږ بدقسمته خلک په هغې کې هم بلډینګانو کې پراته مونځ دی نه دی څومره قیمتي مونځ دی چې څوک حج او عمرې له لاړ شي هر مانځله جومات ته دی او چې هلته کوم اوسېږي بعضې مسافر دی هلته مزدوري کوي د چا دوکانونه دي څوک مزدورۍ لته هغې ته هم دا وایم چې کوشش کوئ چې کله د خپل کار نه روزګار شئ نو سار خو ټول روزګاري خلک نو سار هر سار مانځله مسجد نبوي ته ځئ قسم دی که دا وخت په ګوتو راځي ګوتې به مروړي چې پاکستان ته راشي بیا به لاړ شي او ماسخوتن هم ټول خلک روزګاري نو سار او ماسخوتن دا 2 منځونه خو پکې کولی شي نو زه مسافرو ته هم وایم که ګاډۍ درته میلاوېږي په ټکسي ځان له کوې 4-5 کسه په حرم ته ځې منځ پکې کوې او یوازې د حرم جومات نه دی هغې کې مبارک ځای نه دی ریاض الجنه دی روضة من ریاض الجنه حضور پاک ورته د جنت ځمکه ویلې هغې کې مقدس ستنې دي یو ستن ده استوانې عایشه ورته وایي د هغې متعلق عایشه بیبي فرمایي وایي ما ته حضور پاک فرمایلي چې دا ځای راته ښولی و چې که خلکو ته د دې د فضیلت پته ولګي د جګړې به یو بل سره وکړي مې چې ما ته ځای وښایه نو ځای هغې ته ښولی و په هغه ځای مې یو ستن ولاړه نو بعضې خلک خوش قسمته او 2 رکعته نفل پکې کوي او بل خو دا هغه ځای نه چې کوم دی رسول الله مبارک 10 کاله تېر کړي ټول منځونه یې پکې کړي نو دغه حالم چې دی به ته او په نبي علیه السلام مبارک به درود شریف وی او خوش اواز او په ښکلي اواز به یې وی خلکو له به یې خوند ورکړه نو یو سړی په مدینه شریفه کې هغه وله ډوډۍ وکړه چې ما سره دعوت ته لاړ شه نو بویه نو چې څنګه یې بوتو نو مالدار سړی و نوکران دا مفتي شفیع صاحب لیکلی نوکران یې د مخکې نه ورته پې کړي نو هغې کلک ونیو ګرفتار یې خدای زه خو د ډوډۍ له راوغوښتم او کوټې ته یې دننه کړه او ورته ویې شابه جبه راوباسه ته چې په پیغمبر علیه السلام صفت کې درود سلام نو ټیک ته وایې زموږ اعتراض نشته نو دا په ابوبکر او په عمر ولې جبه یې ترې راوویسته ولې پرې کړه وایي په دې جبه تا د هغوی صفتونه کړي دي یو سوال چې دلې جوړه کړي د هغه سړي ته خو پته وه چې جبه پرېږدونه وینه چې سړی جب دی پاتې کېږي دله یې جبه لاس کې ورکړه رامنډه یې کړې د دروازې مخې ته پرېوت بېهوشه وینه ترې تله بېهوشه دی وایي په دې بېهوشۍ کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم مې ولیدو وی ما ته وی چې ولې جاړې مې ستا د دې ملګرو په صفت کې زمانه دا د جبه وی حضور پاک راته وفرمایل راکړه دا جبه دی خو بېهوشه دی وده دی وی وله مې ورکړه وی خوله کولاو کړه وی خوله مې وازه کړه وی هغه جبې هغه مون جبې پورې یو ځای کړه وی کوه خبرې وی چې خبرې به شروع کړې ټیک شوم او راویښ شوم بلکل ټیک لکه چې جبه باندې مې داغ نه او تکلیف نه اوس خو ډېر خوشحاله شوم رالم ښه شوق سره مې بیا درود سلام مې په حضور پاک او په دواړو ملګرو وی بل کال بیا لاړم حج ته وی په ډېر شوق لګیوم وی یو سړی راغی ما ته وی چې دعوت ته لاړم مې چې ډېره ښه وی ما ته شاګردان وی چې داسې دعوتونو پسې ګرځه بل دلته نه جبه پرې شوه څوک به دې مړ کړي وی مې چې زما د ایمان دی که نه چې که زما نه خدای پاک څوک ما نه د حضور پاک او د هغه د ملګرو په وجه سرم پرې کړي نو ماله به خدای یو ځای کړي زما خو یو یقین پیدا شو
وی چې بوی تلم په اقا کور یې وردن نکړم چې په روز کال کم کور کې ما سره لانجه شوي لږ خو د ګبراو شوم ګبراهټ راغی وی چې څنګه ورغلم وی هغه سړي زما ډېر قدر وکړو ډېر عزت یې لږ نه ډېر او بیا یو کوټې ته بوتلم وی راشي چې کوټې ته وردن نکړم په کوټه کې په موږي باندې یو بیس تړلی شوی شادو غټ بیس غټ د انسان وی چې بیس ما ته وکتل د سترګو نه اوښکې روانې شوې ژړلې وی ما ته سړی وی چې دا پېژنې زه څه پېژنم حیوان دی بیزو دا نر بیز زما ته څه پته لګي وی تا ته څه خبره یاده ده په دې کور کې مې چې پروس کال یو سړي راوستی او ما نه ژبه پرې کړې وی راته وی چې ازما پلارو چې تا نه ژبه پرې کړه نو ستا ژبه خدای جوړه کړه او د هغه نه هغه وخت خدای پاک دقه بیز جوړ کړی چې دا په موږي تړلی اوس هم سره اوستی څه دعا ورته وکړه چې خدای پاک یې جوړ کړي مې دا په دواګانو نه جوړوي اخلاص سره به هلته په حضور پاک درود شریف وی او د هغه په ملګرو به وی او د بقی مقبرې ته به هم ځي د بقی په مقبره کې 100,000 نه زیات صحابه کرام دفن دي د 100,000 نه زیات او احد ته به هم ځي په احد کې تقریبا 80 صحابه کرام دفن دي څه خو خیر ته بیا مدینې ته راوړل شوي هم دي خو تقریبا 80 او بیا په ټولو کې جلیل القدر صحابي د حضور پاک تر حضرت حمزه رضی الله عنه هغه سره دوه مرګري په یو ځای دفن دي او یو دی نو خلق دی د صحابه پیغمبر مبارک په احد ته او بقی ته وته نو بقی ته تل او احد ته تل د پیغمبر مبارک سنت او طریقه وسله بده تماشو لبنه دي دلته اوسم چې څوک مړو لاړ شي نو تماشې لبنه دي د مړو نه غوښتنې به هم نه کېدې لبنه چې د مړو نه زه غوښتنې وکړم حضور پاک فرمایي یو وخت کې د قبرونو د زیارت نه منع کړی و نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها وی ما تاسو د قبرونو د زیارت نه منع کړی وی ځکه خلکو به غلط رواجونه کول اوس یې کوې فانها تذکر الاخره دا سړي ته اخرت را یادوي نو قبر نه په دې نیت تل پکار چې سړی وګوري چې دا څومره لوی بزرګ نن د خاورو لاندې پروت دی څومره لوی عالم نن د خاورو لاندې پروت دی څومره لوی سردار او بادشاه مالدار نن د خاورو لاندې پروت دی نو زه به هم یو ځل دې خاورو له راځم نو آخرت به سړي ته یاد شي نو هلته خامخا خلک د باقي مقبرې ته ځي او جنت المعلا د مکې مکرمه مقبره هغې کې هم څه بعضې صحابه او دفن دي خو پته نه لګي او یو د حضور پاک بیبي د پکې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د هغې قبر معلوم دی خلک ورته ورځي اگر چې اوس حکومت هغې ته دروازه بنده کړې څوک دننه نه پرېږدي خیر خبره مې دې پورې کوله چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هلته نو درود شریف پې مخامخ وایه او چې دلته نو بیا دلته هم درود شریف وایه نو فایدې د درود شریف ډېرې زیاتې د درود شریف فایده ګورې حضور پاک ته نه رسي موږ ته رسي یو حدیث چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اولى الناس بي يوم القيامه اکثرهم علی صلاة وی چې څوک په دنیا کې په ما درود شریف ډیر وای نو د قیامت پر ورځ ما ته ډیر نږدې وای نو درود شریف د حضور پاک د نږدېکت ذریعه ده د قیامت پر ورځ پیغمبر مبارک ته ډیر زیات نږدې او یو حدیث کې راځي یو صحابي د رسول الله مبارک نه تپوس وکړ د الله رسول څومره درود دله وایم نو حضور پاک ورته وی چې څومره ویلې شوی وی خدا سي بکم چې نیم وخت بدل درود شریف ویم او باقی نیم کې بدل له دعاګانې وی ډیره خدا خو کړ دینه دیم زیاتواله وکنو خبري وی خد دوی سي وخت بدل درود شریف ویم یوې سبا دعا ځان لغواړم وی ډیره خدا خو کړ دینه دیم زیات درود وینو خوي وی خدا الله رسول بټول بتاله درود ویم او ځان لاړو دعا نه غواړم نو حضور پاک پته سوي وی بالکل ټیکتا الله دې په دعا خبردار دې دعا به خدای قبول کړي او غم به خدای ختم نو درود شریف کې څوک غمونه په ګوري ختمي
او چې ستا پاله کې څه حاجت دی که ته نه غواړې الله ته پته ده الله ته چې خبردار دی هغه حاجت به دې خدای پاک پوره کړي او دعا مو سره قبلېږي کله چې دعا کوې مخکې وروسته ورسره درود شریف وایې ښه کله چې کوې یو صحابي دعا وکړله حضور پاک ورته وی ایها المصلی قد عجلت منگزار تلوار دی نو دا الله رسول څنګه حکم وی چې کله سوال وکې او دعا کې نو بیا په آخر کې په ما درود شریف وایا نو خدای به دعا قبول کړي د دعا لپاره درې آداب په ذهن کې کېنه آداب ډېر زیات دي خو درې لومبه د خدای حمد وایي کلم کې دعا کوي چې نور سنی یاد دا خدای ته یاد چې الحمدلله رب العالمین دور پورې وایي د خدای حمد بیا ورپسې درود شریف وایي درود شریف پسې بیا د خپل اخلاص تنزلنا دعا کوي او په اخر کې بیا درود شریف وایي دعا به قبلېږي کې خیر ان شاء الله نو درود شریف وایي بعض خلکو یو پروپاګاندا کړی دا وی په ناسته به په ولاړه نه سو کوئی لکه په ولاړه دی دا پلان کې بیماری په کونډه باندې وای کوږي مینن سبا خدای چا کونډه کوږي نو بس بیا به ار سړی وای چې دا جوړ ما درود شریف په ولاړه ویل ځکه په کونډه کوږي دا غلطه دا د درود دشمن دی ظالم آداب خپل ذریعہ درود شریف آداب ادادی چې خی یک طرف ته یک سو کینا او قبله ته مخ کو چې اسو کم نینو درود شریف وای د آداب خبره لیکن هر وخت کې درود په پیغمبر مبارک وای یو دای چې کوم وختو کې منه نو هغه کې مو آیا لکه په دسمات نه ذکر کولې چې نه درود شریف غسلخانه کې نه ذکر کولې چې نه درود شریف هغه کې مو آیا چې بربند ما ذکر کوم درود شریف وای نور یو ټیم چې د نه پاتې نشي هغه کې په پروانه کې مواله په ګرځېدو کې مو آیا په حضور پاک درود شریف الله په دې ځای خوشاله ها اوس د درود شریف یو څو مسالې چې کله د پیغمبر مبارک نوم واغښتل شي نمونه دو دي ښه اصل نمونه خو ډیر دي خو دا ذاتی دو نمونه دي یو محمد او بل احمد صلی الله علیه وسلم دې دوه کې یو واغښتل شي نو یو ځل درود شریف واجب دي خامخا وایي کو اونې ګناګار او هغه کې یو حدیث د حضور پاک مبارک رسول الله مبارک یو دل د منبر په دی لومبه پوله قدم کې خود نوې امين نو چې په دوی مې کې خود بیا وي امين نو چې په درې ما باندې کې ناس نو بیا وي امين نو چې صحابه ته تاسو کړه الله رسوله مونږ خو چا دعا وونه لري دا استا امين اموره وی په یو پوله چې مې قدم کې خود نو حضرت جبرئیل علیه السلام راغی وی ما ته وی چې د چامور او پلار جمدی وی او دې دومره خدمت اونکي چې د مور پلار په خدمت ځان جنت ته ورسي نو خدای دې هلاک کی رغم ان فرجل په دې په خورو ککړه شي خدای دې هلاک کی نو ما وی امين الکه دې نه معلومه شو چې مور پلار د چا جمدی وی دې به خدمت کوي دومره خدمت پکې چې د مور او پلار د خدمت د وجه ځان جنت ته ورسي او کدومره خدمت یې ونکا نو ګوري خیره چا کړی دا جبرئیل علیه السلام امین پچا ویلې دې حضور پاک نو دا خیره به قبلېږي که به نه قبلېږي ټول د مور او پلار قدر کوي ښه او عزت او احترام کوي دا چې څومره نوجوانان دي ټولو ته زما له طرف نه دا یو وصیت دی چې هر ماښام ماسخوتن پلار له په دې اوږو یو دوه لاسونه ایږدی پخپو ولې یو دوه لاسونه ایږدی مور له په اوږو یو دوه لاسونه ایږدی پخپو په دې ته ستړی کېږي نه یو 15 منټه خو د هغې د زړه نه به راته دعا وښېږي دعا او دغه دعا ډېره زیاته قبلېږي هسې مور پلار دعا کوي خو دغه ډېره قبلېږي او چې کله څه شی راوړې نو کوټې ته پټ په جورابه کې شی مه تختاوه امین چې بادام وړي نو په جیب کې دننه کوټې ته وړي نو داسې به نه کې چې په جیب کې رشي دننه پټ کړي او مبارک یې دننه محترم یې ازغلی مور نه وړله لاول مور نه وړه د هغې نه پس کور وانا له ورکوه لاول پلار نه وړه د هغې نه پس او که کوټې ته دې یوړل مجبوره بعضې خلک شته مجبوره نو بیا دې په پلیټ کې لږ شی راواله مور پلار له راوړه کېنه اړه به یې دعا وکړي دعا دویم څه وی په دویمه پوړه چې کېناستم په دویمه یا درېیمه وښیم
وی چې پچا د رمضان میاشت راشي او دې دومره د الله عبادتونه کې چې ځان په خدای وبخي او جنت ته ورسېدې دې خدای هلاک نو رمضان کې بدون عبادت کوي چې ځان په خدای وبخي که دونه مونږ نو خیره جبرئیل علیه السلام کړی د امین په حضور پاک وي او په بل پاونه سوي چې څوک ستان نوم د چا مخ کې واغښتي چې د حضور پاک نوم او څوک په درود شریف ونه وای نو دې دې خدای هلاک کی نو خیره جبرئیل علیہ السلام کړی دا او امین په رسول الله مبارک وي چې د پیغمبر نوم واغښتل شي نو موږ سوچو محمد یا احمد نو ټول به یو ځل درود شریف وایي ها اللهم صل علی محمد چې پکې راځي دې درود وایي او که بار بار په یو مجلس کې نو مغشتي شي لکه یو ناتخوان دی بار بار وای نو په لومبي ځل ویل واجب دي درود شریف او بیا مستحب دي خدا چي وي مستحب بلکې بعض فقها کوئی چې په هر ځل به واجب دی وای خو خیر راجح قول دا چې یو ځل واجب بیا مستحب او که د پیغمبر مبارک صفت واغشتلی شي لکه رسول الله شو نبی الله شو نو درود شریف واجب نه خو مستحب دی درود شریف کم بہتر پټولو کې بهترین درود دا د مانزه درود ابراهیمی دی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد دا یو درود شو اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد دا دویم شو پټولو کې دا بهتر لیکن هر څه کې چې اللهم صل راضي یا وصل الله ټکی راضي بس دا درود شریف یا اللهم صل پکې راضي یا وصل الله او ډېر مختصر درود وصل الله على النبي الامي وصل الله على النبي الامي دا ډېر مختصر درود دی او فائدې هم ډېرې دي دا ټول ویل شي یادام چې اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد ډېر فائدہ او کو سره د آله او اولاد ذکر کړل صحابه ذکر کړل ډېر فائدہ بشي نو درود شریف بوایو که خیر ان شاء الله ټول بوایي ښا او تسبیح ځان لواله پاغي وای د نیټونو د موبایل نه څه جوړوي او چې ماسوتن سمله نو ټول مرګري یو سل کرات یا 200 کرات درود شریف وای کی دي شر دې درود شریف په برکت خدای پاک تاسو ته په خوب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار وکړي نو درود شریف وایو که خیر په شریک ټول یو ځل درود شریف وای اللهم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعین دعا کې الله تعالی درود شریف د ویلو توفیق راکړي خدای چې سونم ویلي دي مخکې تر اوسه پورې الله قبول کړي او زموږ درود شریف زموږ ټول مبارک پیغمبر ته ور رسول کړي او زموږ د پاره د شفاعت ذریعہ جوړ کړي د مانځنه پس چې اللهم رب هذه الدعوه سو کوم درود شریف دی نو هغه په برکت د پیغمبر مبارک سفارش انسان ته حاصلېږي خدای د حضور پاک شفاعت زموږ نصیب کړي الله د هغه په دین راوړل شوی دین زموږ ژوند او زموږ مرګ نصیب کړي او د حضور پاک د سنت او تابعداري نصیب کړي او د بدعات او رسومات الله په امن او امان کې اوسات یا الله چې څومره امت مسلمه ده ټولو بخیر چې څومره بیماران دي الله ټول روغ صحتونه ورکړي خدای چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي چې چاته څه پریشانه مشکلات دي الله پریشانه او مشکلات په خوشاله بدل زموږ یو دوست په خبر نه راغلی دی محب صاحب داغه د زړه څه مقصد او حاجت دی د زړه د اخلاص ته مت دعا کې چې خدای پاک هغه مقصد او حاجت پوره کړي یا الله مقصد او حاجت خدای پوره کړي خدای مقصد او حاجت پوره کړي دما یو بل دوست دی اوسه راته مکه مکرمه نه ټلیفون وکړ حاجی تلا محمد صاحب هغه ته دعا کوي چې خدای پاک عمره او طوافونه قبول کړي دعاګانې الله قبول کړي او له په خیر دل ترا واستل کړي او داغه والدین بیمارات دعا کوي چې الله ولا شفا ورکړي د چا په کورونو کې چې بیماران دي الله ټول روغ صحتونو شفا ورکړي مردگانو ته دعا کوي چې خدای وبخي زمونږ په دې محله کې زمونږ دا شیر لالا ټبر وفات شوی دې 13 هفته کې دعا وته کوي چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشاله نصیب کړي الله د قبر تیارې رڼا کړي او الله پاک ټول وارثانو له صبر ورکړي چې کوم ځای مړي شوی دي زمونږ یو بل دوست په پیښور کې داغه تر وفات شوی تیر دغه کې
هغوی ته هم دعا وکړئ چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي او چې نور څومره مردگان وفات دي خدای دې ټول وبخي او چې چاته څه پریشانۍ دي خدای پریشانۍ په خوشحالو بدلوي د چا څه حاجتونه خدای ته حاجتونه پوره کړي الله ته زموږ نه راضي شي ډېر دوستان زموږ د جومات ته راغلي دي او د ډېرو دوستانو څخه خپل مقاصد اغراض دي د خدای نه غواړي موږ بل دعا کوو چې خدای هغه مقاصد او اغراض ول پوره کړي د چا چې بچی نه او یا د چا نارینه اولاد نه الله ته نارینه اولاد ور نصیب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین وړګرام کورونو د صادق او د روح الامین مور وفات شوی وه الله دې وبخي الله دې وبخشي الله کور ولا ته ما دعا وکړه بیا مو ته کو چې خدای پاک وبخي طالب علم نه جرمانه غشتل صحیح دي کنه غیر ادانه نو خیر دې زمانه کې علما فتور کې غشتي شي کوئی مؤذن اذان کې آخر لا اله الا الله کې پر محمد رسول پټته وای ښکار دې نه وای دا یو مرګري د لولپړ رفیق مسیح بیمار دی الله دې روغ صحت او شفا ورکړي دا بل مرګري دا جی آباد الله دې کور کې پریشانی ده الله پریشانی په خوشاله بدل او تیبانه ډیره کې اکبر نواب کلی کې حاجی دیندار خان وفات شوی الله دې وبخي او زمون په مولیانو کلی کې د صدیق قاری صاحب نه وفات شوی دا مولیانو کلی کې صدیق قاری صاحب نه وفات شو دعا وته کوي خدای پاک وبخي الله مغفرت نصیب کړي 3 بجې جنازه ده او خدای پاک د آخرت خوشاله نصیب کړي ټول وارثان له خدای پاک صبر ورکړي برحمتک